محترم مسلمانانو، نن یو بهترینه وظیفه درله درکومه د رشتو باران به د باندې وي. د رشتو داسې باران به وي لکه په شیبو شیبو داسې ښکلي ښکلي رشتې به درپسې الله تعالی راولي، او که د چا رشتې شوي الله تعالی به د هغوی ودونه وکړي. که د چا یو جینۍ خوښه وي هغه جینۍ به درله درکړي، که د چا یو هلک خوښ وي هغه هلک له به دې ورکړي، یا په واده کې دې په نکاح کې دې رکاوټ دی دغه رکاوټ به الله تعالی ختم کړي. کومه مسله ده هغه مسله به دې الله تعالی ختمه کړي، د رشتو یا د نصیب کیلاوېدو یا د بندشو یا ډېر قسمه حاجات دي د مسلمانانو. څوک د چا څرنګې حاجت دی، د چا څرنګې دی، څوک یو شان ښځه غواړي، څوک بل شان هلک سواده غواړي، څوک وایي چې زما دې دا شته بس دی، خو چې زما سره خاوند محبت باندې زندګي تېروي، یعنې دا خپل خاوند مې پوره دی خو زما دې ورسره محبت شي، یا دا خپله بیبي مې ښه ده خو چې زما خبره مني، زما ورسره ژوند سمي. دې ټولو مسلو دپاره د مینې محبت د رشتو دپاره دې دپاره سورة طه یا د لو میرج محبت دی. محترمو نکاح اسباب دې نه پوره کړي. لو خو تاسو پېژنئ، موږ خو داسې ډېرې نه پېژنو، خو لو میرج ورته وایي، په لو میرج مې کړی. نو سورة طه باندې به د دې طریقې سره دا وظیفه وکئ او انشاءالله یو وارې به پرې غسل وکئ. غسل پېژنئ، لامبل اوبه لامبئ پرې، نو بیا به تاسو چې څه غواړئ هغه حاجت به دې الله تعالی پوره کړي، هغه مسله به دې الله تعالی ختمه کړي، هغه د خوښې رشته یا د ناخوښې رشته به دې الله تعالی سر ته ورسي او کاملې طریقې سره به دې زندګي روانه شي. زندګي چې د کله روانه شوه نو بس دا لږه زندګي ده دا به تېره شي، بیا به انشاءالله چې قبر ته موږ ټول مسلمانان ځو. که د چا خوښه وي او که د چا خوښه نه وي به ټول قبر ته ځي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ډېرو محترمو او قابل قدر مسلمانان وروڼو خویندو او هغه مسافر چې کوم بهر وطنونو کې، دغه مسافر دی الله تعالی په ډکو منګولو راوستلی کړي، او هغه نوجوانان جینکۍ او هلکان چې رشتې نه دي شوي یا رشتې شوي ودونه نه دي شوي، الله تعالی دې اول د هغوی بهترینې خوبصورته باصیرته نیکوکاره رشتې وکړي، او که رشتې شوي دي الله تعالی دې ورته خپل ودونه په ښکلې طریقې سره دې الله تعالی اسباب مهیا کړي، او الله تعالی د دوی ودونه په خیر او عافیت سره وکړی کړي. محترم مسلمانانو، زمونږ وظیفه او ټافک چې دی هغه ډېر بهترین دی، ډېر بهترین دی، او د جینکو او د هلکانو د رشتو دپاره دی، د نصیب کولاوېدو دپاره دی. د رشتې راځي خو خاموشۍ سره بیا ځي واپس کېږي، د هغې د پوره کېدو دپاره دی، یعنې دا رشتې به محترم مسلمانانو دا به واپس کېږي نه، دا به تاله انشاءالله راځي او دا به ستا رشته به الله تعالی کوي. نن چې زه ته کومه وظیفه ښیمه نو هغه محترمو یو دوه درې وظیفې دي، یوه ثاني دي ها، یو خو د سورة طه ده، په هغې خو به صرف غسل وکړي، او یا د یو جینۍ بلکل رشتې نه راځي، نصیب یې داسې په ټپو شوی دی چې غریبه خفه ده، وظایف کوي، ځان له ختمونه کوي، هلکان دي، ورته د یو اهم ضرورت دی ها، صحیح شوه که نه؟ لکه څنګه چې اوبه څښل دا یو ضرورت دی، ډوډۍ خوړل دا یو ضرورت دی، د انسان بغیر نه پاتې کېږي، دغه رنګې نکاح هم یو اهم او یو بهترین ضرورت دی چې دا د کوم انسان نه پوره کېږي یا که نه، نو دغه انسان چې دی نو هغه زندګي لنډه وي، تنګه وي، مشکلاتو سره تر مخ وي. صحیح شوه که نه؟ نو دغه ټول مشکلات به دې الله تعالی په دې مبارکې بهترینې وظیفې سره انشاءالله سر ته ورسي، او بیا به ته خوشحاله زندګي تېرې ها. خو مور او پلار له پکار دي چې خپلو بچو له زر تر زره ودونه وکړي ها. نکاح په وخت باندې کول دا د بچي حق دی. کم مور او پلار خپل بچي له یا جینۍ په پیغله شوي نکاح وله نه کوي، نو دا دې نه چې کومې ګناهونه کېږي مور او پلار په عملنامه کې لیکلی کېږي ها. د یو فطري تقاضا ده د ماشومې جینۍ او د هلک دپاره، د یو د تسکین د ذهنو بیمارو لرې کولو دپاره بهترین عمل دی چې دا وکړلی شي. صحیح شوه که نه؟ ځکه په جینکۍ په اکثر په یونیورسټو کې او په کالجونو کې سبق وي، هلکان وایي نو دوی ذهني بیماران شي. کله چې ستا وس کېږي او لور د څنګه بالغه شي بس د دې نکاح کوه، زوی دې بالغ شي د دې نکاح کوه.
کو سره د قدرت ستا سره وس دست هم شته او تا له نکاح نه کوي مور او پلار یا دې نه ورکوي نو دا مور او پلار دې ګناهګار دي ها. موږ به نکاحګانې عام کوو، نکاح به اسانه کوو او زنا به انشاءالله خود به خوده ختمیږي ها. نو طریقه کار محترم مسلمانانو دغه دی، انشاءالله تاسو ورته غوږ شئ. زه راته ښایمه، زه راته وایمه چې کومه کې ستاسو په کومې وس راځي نو هغه وکړئ. څه شوه؟ نو یو لومبنی دا دی انشاءالله تاسو ته په دې سکرین باندې ښکاري که نه، د کومې جینۍ چې مکمل قسمت سوړ شوی وي، یخ شوی وي او د هغه وایي چې زما دا قسمت دی الله تعالی راجګه وکړي. صحیح شوه؟ نو هغه به سحر او ماښام دا وظیفه دا آیاتونه ییني، دا آیاتونه نه دي خو دا بسم الله الرحمن الرحیم لا اله الا محمد رسول الله بسم الله خیر الاسماء بسم الله رب الارض و رب السماء دغه ییني. دا به سحر مونځ نه پس او ماښام مونځ نه پس پابندۍ سره وایي. هسې څو پیرې ویلی شي. لومبیا دا شو په سکرین تاسو دغه وظیفه ښکاري. دویم نمبر وظیفه را سورت احزاب ده. قرآن کې یو سورت دی سورت احزاب. دا به ولیکي په کاغذ باندې، کې به نیوته کو په خپله نشي لیکلی په چا به یې ولیکي. صحیح شو؟ چې کله دې ولیکو دا بیا په یو ډبي کې بند کړي، یو ګیلاس کې یو پیالی کې بیا بند کړي، مخ پاسې نه په سر بند کړي. او په کور کې چې انشاءالله څومره رشتې نه دي شوي، یو جینۍ ده دوه جینۍ که دي یو هلک دی دوه هلک دي د هغوی رشتې به وشي. صورت احزاب به ولیکي په کاغذ او په یو ډبي کې بیا بند کړي، ها کې به دي. دریم نمبر عمل چې کوم دی محترم مسلمانانو سورت طه ده. د یو سورت دی، دا به ولیکي په یو کاغذ باندې، کاغذ به بیا یو پاک بالټي باندې یعنې پاک بالټۍ به وي هغې کې به یې واچوي. صحیح شوه؟ او په دغې اوبو پکې وړقئ راوړقئ او په هغې اوبو به غسل وکړي. هغه اوبه به یعنې بهر نه توی کوئ په نالو کې، د اوبه بیا سیټ ته چېرته سیټ ته به یې توی کوئ، یا پټي کې یا چېرته سیټ ته چې څوک پرې خپې مې نه ږدي. صحیح شوه؟ دا درېیمه شو. څلورم عمل چې دی نو محترم مسلمانانو دا کوم سورت طه باندې چې غسل وکړي نو دا به ورسره بیا روزانه یو پیره سورت مریم هم وي ها. یعنې سورت طه باندې د غسل وکړو ودرېږو بیا د بالټي کې واچو غسل دې پرې وکړو نو بیا به یو پیره سورت مریم وي روزانه ها، کو جینۍ ده او که هلک دی. بله چې دا څلورم نمبر سورت اخلاص عمل دی ها. سورت اخلاص به د اوده کېدو په ټایم کې 100 پیرې روزانه وي. دا به تر 3 میاشتو پورې دا عمل جاري وي ها. سورت اخلاص به دا د اوده کېدو نه مخکې یعنې اوده کېږي بس دا به وظیفه به دا کې 100 پیرې سورت اخلاص قل هو الله احد سورت به دا کې. خو انشاءالله چې دا عمل 3 میاشتې تا به نه وي پوره کړی چې ستا پسې به الله تعالی رشتې لکه د باران په شان راوستي وي ها. بل اخري عمل د یا فتاح دی، د رشتو دپاره دی ها. کومې جینکۍ چې عمرونه یې ډېر شوي هلکان یا نور څه مسلې ورته وي، یا فتاح 479 مرتبه ها، 489 مرتبه ها، 489 مرتبه به دا د اوده کېدو په ټایم کې وي روزانه، یا د ماسخوتن لمونځ نه پس به یا فتاح دغه وظیفې چې مې راته کومې وښودلې انشاءالله دا شروع کړئ او الله تعالی به درپسې دومره رشتې راولي انشاءالله چې تاسو به زندګي. او بله د محبت دپاره شوه، د محبت دپاره چې کوم سړی وایي زما محبت دی دغه شي نو هغوی ته پکار چې اللهم یا ودود یا ودود دا ډېر بهترین الفاظ دي. دا د خپل خاوند باندې وایي انشاءالله خاوند به سره محبت ډېر کوي. او بل دا په خپله خوله